خو قبایلی سیمې د هر قسمه مشکلات سره مخ دي، خو خاندانی دشمنیو د لاسه د دوی مشکلات نور هم سوا شوي دي. خو بیا هم د وخت سره سره د قبایلو سوچونو کې یو مثبت بدلون روان دی. اکثره قبیلو خپل دشمنۍ په دوستۍ بدلی کړي دي. همدغه شان سنټرل کرم حاجی عبدالله خان او حاجی فضل غفور خاندان ترمنځ هم د 1300 کالونه دشمنی روانه وه، چې پکې د دواړو قبیلو لسونه زیات کسان په حق رسېدلي او ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي. همدغه شان د دواړو قبیلو روزګار هم تباه شوی دی، ولې چې دشمني بربادي وي. خو بیا هم د ماسوزۍ ځوانانو د دې دشمنۍ ختمولو لپاره کوششونه شروع کړل، چې پکې دغه ځوانان کامیاب شول. په دې حواله د پاټان په حجره کې یوه دستوره جوړه شوې وه، چې پکې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سنټرل کرم او قبایلي مشرانو ګډون وکړو. دستورې کې دواړو قبیلو مشرانو یو بل ته د ورورولۍ غاړې ویر کړې. حاجی عبدالله او حاجی فضل غفور خبر نیوز سره څه داسې وویل. د فیصله ډېره مشکله وه، خو زه عبدالله حاجي صاحب ډېره شکریه ادا کوم په دې باندې چې مو څه د فیصله وکړه. بیا د قوم والاونه مو ډېر شکردور یو، بعد دا د مو فیصله په دې ځای باندې وشوه، مړي د مو خاتم شول ورته او د مو دې ورډي شوه. چې د کوم حالات په مو تېر شولو یو خدای ته پاته دی. ملکه زه په ذوالغفور لکه نو ریځې دوزخ نه جنت ته راوتلي. مخامخ را دې ویلوړ دی یو زه که زه نو مونه زیات دی باندې تېر دی، دی نه زیات په ما باندې تېر دی. قبایلي ځوانان وایي چې دغه کوششونه دوی په راتلونکي کې هم جاري ساتي. زه نن وکي سره ما ته یوه د خوشحالي موقعه دی، او که زه وایم چې زه به دا هغه نه یم چې نن د ما ژوند کې داسې ورځې راغلې دي چې دوو مسلمانانو جوړښت مو وکړو، او دا د ما کوشش دی او میشن دی. او زه ټولو پښتنو ته د ویټي خیبر په توسط سره دا یو درخواست کوم، خاص کر د خپل علاقې ده، چې رسو نن لکه څنګه مو دغه دواړه سې ورونه کړلو، رسو نن تاسو هم د خپل دښمنیانې ختم کو، محبت طرف ته راشو. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت به دا قسمه کارونو کې قبایلو سره پوره مرستې کوي. فضل غفور او عبدالله خان پشان که ټول قبایل خپلې ذاتي دشمنۍ همدغه شان ختمې کړي، زموږ ټولو قبایلو ډېر مشکلات ختمېدلی شي. کیمرمین محمد سره رشید خان، خیبر نیوز، پارچنار، کرم ایجنسی.